زمونږ مسلسل د نرخنامې ریټ نه کیلو 10 روپۍ 40 روپۍ د ارزان د مارکیټ د ریټ نه 30% ریټ چې دی نو هغه کم چلو. بریکوټ دا وخت کې د ترقۍ په لور روان دی او مختلف فرانچایزي ورسره لوی لوی کاروبارونه راځي. ما سره د ټریډ یونین صدر زحمت موجود دی. زحمت صاحب د سبحان چرګان یو لویه منډه سټارټ شوه چې خلک به دې دپاره بټخیلي ته تلل، مینګورې ته به تلل، د ودونو ورسره د سالګیرو یا د نورو تقریبات دپاره به د لرې لرې ځایونو نه د چرګانو اډر ورکوو. دا منډی ورته په بایپاس روډ بالکل په شینګردار کې په ډېر ښه پوینټ چې دی کولاو شو، ورسره پارکینګ هم دی، ورسره ریټ یې هم ارزان دی سوی دی. سلبچه خان یو جهان مننه څنګه چې سبحان خان دا یو ښه سوچ لرلی او ښه شی بریکوټ بازار ته راوړو. امید ساتو چې دې په دې بریکوټ کې چې څومره چرګانو والا دي یا هوټلو والا دي دې سره به په هول سیل سبحان خان د خولې خبره چې یاره موږ به د مارکیټ د ریټ نه 30% ریټ چې دی نو هغه کم چلو. الله پاک دې مته د دې له دې اجر ورکړي چې د بریکوټ د خلکو سره خوږ هغه دوی اظهار وکړو. نو زما خواهش دا ده چې د بریکوټ څونه خلک چې دي راشه د دوی ریټ سم وګورئ او ان شاء الله د دې لاله چې دا غبم ستاسو نه مخې کېږي باقاعده که تاسو چرګان وړئ ستاسو نه مخې وي داسې به قسم هګۍ چې دي انډې چې ورسره دي نو هغه به هم تاسو ته ان شاء الله دلته اویلیبل وي. او دا یو په هول سیل ریټ باندې چې دی نو دوی یو منډی ټایپ شی کولو کړی دی، خو چونکې صرف ډسپلی ده د دې سره اخوا سیټ اپ چې دی ډېر غټ دی. نو د الله نه به امید ساتو چې ان شاء الله د الله پاک دې په دې کاروبار کې برکت واچوي. تاسو کوم منډی سټارټ کړه نو دې کې څومره به د عوامو دپاره ریلیف وي، ورسره چې تاسو د خپل کاروبار دعوه په دې کوئ چې یاره مونږ به د نور ریټ نه زمونږ ریټ کم وي. انشاءالله زمونږ نور داسې 3-4 برانچ دي او زمونږ دا نه چې یو ورځې لري یا هفتې لري یا میاشتې لري. زمونږ مسلسل د نرخنامې ریټ نه کیلو 10 روپۍ 40 روپۍ د ارزان او انشاءالله چې چا ودونه هول سیل ریټ پې که څوک سلو مړي ورکو به په دغه ریټ پې ورکو، لکه څه به ګراني به پکې نه وي. بالکل جی د بریکوټ شینګردار بایپاس سره د چرګانو ورسره د فارمو انډو یوه لویه منډهی چې د هغه کولاو شوه او دوی دا وکړئ چې د ملکن ډویژن چې څومره هم ډیلران دي د هغوی نه به زمونږ ریټ کمي. او د دې مین وجه دا ده چې دلته به غټ غټ تقریبات کېدل، خلک به بټخیلي ته یا مینګورې ته به یې رخ کوو، هغه به تاسو ته اوس تاسو په دهلیز په بریکوټ کې میلاویږي.